السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو بلال یم دا ټیم کې په مفتی محمود مرکز یعنی جمعیت الاسلام چې کوم صوبایي سیکریټریټ دی په هغه کې موجود یو موږ سره د وزیرستان امیر احمد سید صاحب هم ولاړ دی دا ټیم کې نور چې د سوشل میډیا مرګري دي را سره او دغه نه چې د مفتی محمود کانفرنس په حواله سره سوالات وکړو ان شاء الله چې مفتی محمود کانفرنس 14 اکتوبر باندې کوم را جوړ شوی دی ته ان شاء الله د هر زینه خلک راځي خود دینه به خبر سیم چې زیاتره خلک په خبر وي چې کوم نوی خبر هغه ته هم چې د خاص ذهن سازي د ویډیو په وساتت سره کوم چې مفتی محمود صاحب سوکو هغه علمی کارکردګي څنګه وا سماجی او سیاسي نو هغه بصیرت پیجی احمد سید صاحب زموږ سره تاسو سره نشر کی احمد سید صاحب سلام علیکم پروګرام کې خبرګری وایو جی او دغه تاسو موږ سره جی د مفتی محمود صاحب په حواله سره د هغه سماجی ژوندۍ د هغه کوم علمی ژوندۍ د هغه سیاسي ژوندۍ په دې باندې را سره لګرانه واچوي چې د مینوال هم د مفتی محمود صاحب د کارنامو خبر شي. بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو مخکې خو زه تاسو شکریا ادا کوم چې د حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه په حواله سره مې زمونږ نظر او زمونږ رائے شیر کولو لپاره موږ تاسو سوال وکړو. اوس چونکې هر کال حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه په حواله سره مفتی محمود کانفرنس کیږي نو دا د لپاره کیږي چې حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه د جمعیت علماء هند یو چمکتا دمکتا ستاره وا هغه په پاکستان کې چې کوم د جمعیت علماء هند تیتر بیتر فکری قوت آیو بیا ریسٹور کړو او د پاکستان په سرزمینه د جمعیت علماء هند د مشرب چې کوم قوت هغه یو بیا منظم کړو او د حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه علمی داغه کوم سماجی خدمات چې دي هغه یقینا دومره دي چې کچرته سره په دې باندې ولګي یو دوا کتابونه دوا جلدونه بم هغه باندې کم راشي بنیادی مسله دا ده چې کله د سن 47 نه بعد هندستان په دوه ټکرو تقسیم شو پاکستان جدا شو هندستان جدا شو نو هغه وخت د جمعیت علماء هند قوت سنه الته په هندستان کې پاتې سنه دلته پاکستان کې پاتې شو لړمبه د حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه او د رفاقای کار د احمد الله اوري صاحب او د جناب عبید الله انور وغیرہ دي خلکو اول کار دا چې هغه دلته د جمعیت علماء هند چې کم تیتر بیتر کو تو آئے راغون کو او دینه بعد پسند د پاکستان چونکه هغه وخت پاکستان آئین نو او پارډیننس چلے دو د پاکستان د آئین د ورکولو لپاره چې دوی شروع کړو ورسره دغه چې چونکه پاکستان د لا اله الا الله په بنیاد باندې جوړ شوی دی او د لپاره چې اوس دته اسلامي آئین ملاوي شي نو د ډیرو مهنتونو بعد په 55 کې آئین جوړ شو چې هغه دا لا اله الا الله مقصد نه پورا کولو نو حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه او د رفاقای کار په جدوجہد باندې په سن 73 کې د پاکستان چې سرزمینه به آئین او هغه ته یو آئین ورکو او آئین هم داسې ورکو چې هغه اسلامي او اسلامي آئین او بل ورسره د کې دالي کړو چې قرآن او سنت دا به د پاکستان سپریم لاوي او راتلونکو کې چې کم داسې دفعات دي چې هغه د اسلام سره متصادم دي دا به ختمي دا به د اسلام موافق جوړیږي او دغه د پاکستان دغه پارلیمنت دغه جمهوریت کې دا یو شی مولک چې به د پاکستان پارلیمنت باندې توانی شي چې داسې قانون یو داسې آئین جوړ کړي چې هغه د قرآن او سنت سره متصادم وي. جزاکم الله. بل خبره ده چې دلته په پاکستان کې د حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه کردار هغه دا چې هغه حقيقي اسلام ورشناس لکه بعضی رجت پسند طبقات موږ بل چا نوم نه اخلو رجت پسند خلک دي چې هغه بل کار نه یو ټپا ور سره چې سړی راضي کو پر کافر کوي سړی راضي کافر کوي لکه سواخ کې پټو صاحب دروټي کپڑا مکان نه راو لګولا نو دا خلکو په دبان د کمیونست په کوله لګولا مفتی محمود رحمت الله علیه ورته چې نه په دې بنیاد باندې سړی کافر کیږي نه ولې ځکه چې زمونږ د حضرت شاه الله رحمت الله علیه پروګرام هم دغه دی چې روټي کپڑا مکان تعلیم صحت اور اتنی استطاعت کے نکاح کر سکے نو دا زمنګ شپږ نکات دي نو دې مطلب دا نه چې دا هر شهري په خپل ریاست باندې همدا حقوق دي نو دا حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه په سماجی په سیاسي په معاشرتي لیول په پاکستان په پاکستانی قوم یو عظیم احسان دی ځکه هر کال موږ د حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه دغه کلیسا زیاتره نور مسلکونو والا یو اعتراض کوي بے ادبی د مافي هغه تاسو هم درنه کو وای چې لکه د نبی علیہ السلام چې کوم جشن عید میلاد النبی دی هغه دی نه مناوي خو هر کال مفتی محمود کانفرنس کوي په دغه حواله سره تاسو سویل غواړي. نو بنیادی خبره خدای چې موږ دا نه وایو چې د مفتی محمود رحمت الله علیه کانفرنس چې کوو ګوره کې دا یو کار ثواب دی په دې انداز سره موږ نه کوو. بل غټه خبره دا ده چې موږ کله هم دا نه دی ویلي چې سیرت کانفرنس ته نه کېږي د پیغمبر علیه السلام په هر کال یادګار دی نه کېږي موږ په نوم سیرت کانفرنسونه کوو دا خو دا غلط فهمي نه چې دوی چې دا نه کوي خو چونکې موږ په داسې ترتیب سره کوو چې د پیغمبر علیه السلام زندگی داغه شمایل داغه اخلاق داغه د کم پیغام د پر دنیا ته راغلو په بنیاد باندې موږ سیرت کانفرنس کوو دنیا ته موږ هغه شی تجدید حق په تور سره مخکې کوو. ماشاءالله. بل خبره دا چې اعتراض
اعتراض کیږي چې مولانا صاحب سره د مدرسو هلکان وي تاسو دې خواته را مخامخ شئ د دې خو چې دی ماشاءالله ګیرې میرې نشته دی تاسو د مدرسو یې لکه نو هغه اعتراض هم دې ټیم کې ختمیږي چې زموږ رنګې خلک عام خلک دا د جمعیت الاسلام سره وابسته دي او دغه اعتراض په دې خبره سره ختمیږي. په دې حوالې سره زه دا ویلی شم جی چې دلته په پاک و هند کې دوه تعلیمي ادارې دي چې یو ته علیګړ ویل شي بل ته دارالعلوم دیوبند ویل شي. د علیګړ هم شاخونه دي او دارالعلوم دیوبند هم شاخونه دي. بېشک نو چې څنګه د علیګړ د کالجونو د یونیورسټو هلکان د پاکستان یا د هندوستان شهري دي داسې د مدرسې خلک هم برابر شهري دي. په دې وجه سره څوک په چا باندې تهمت نه لګي چې ګویا کې مدرسې خلک هم دغسې حق لري لکه څنګه چې د کالج ګوډه اوس ښکلی جواب د خبره راغله څنګه حق چې زما د خریلي دی دغسې د دغه مدرسې د ښکلي ګیرې والا هم په دې سیاست کې حق دی چې هغه خپله پارټي او خپله سیاست کوي نو دا ښکلې خبره ده. بل تاسو چې دی کوم ملګري یې نن کانفرنس له په څه بنیاد سره دا نور تاسو راغلي یې قربان ووایه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه تاسو ته پته ده چې هر کال د مفتي محمود په یاد کې یو ښکلی کانفرنس کېږي او د هغوی په زندګي که تاسو روشني واچوئ که نه نو د یو داسې تاریخ دی یو داسې تاریخ چې انسان ترې ډېر څه زده کولی شي. نو د هغه په یاد کې هر کال چې کوم دی دغه کانفرنس مناویږي او دغه کانفرنس کېږي او د هغه په یاد کې چې کوم دی موږ دلته راغونډېږو او یو غونډه کېږي او د پاکستان د مختلف ځایونو نه خلک راځي او په دغه کې شریکېږي او د هغه په یاد کې د هغه په سیاسي او سماجي زندګي باندې روشني اچولې کېږي چې هغې نه ټول کارکونان او ټول ډېره زیاته فایده اخلي. ماشاءالله ملګرو اجازت په غواړو وخت مو ډېر نه اخلم او انشاءالله نور چې کومه پروګرام کې خلک راځي شریکېږي مختلف سوالونه به دې کوو زموږ سره اوسئ د الله په امان.